په کوم وخت کې چې زمونږ پیر محمد خان صاحب حیات و، نو زما د په رب قسمي چې هغه منظر زما اوس هم سترګو ته وړاندې کېږي شته په انجوی ما درته وښوله خو دوباره خلکو ته نه ښیو لوی غول به ترې جوړ شي. نو ما شفیع الله خان سره هغه خبرې په دې لاره مونږ پیدل راتلو، ځکه چې بس ګاډو مه نو ما هغه چې کیټګري ډي هسپتال پیر محمد خان ولیدل که نه، نو ما ورته سلوټ وکړو. اسی خان بابا جناب څنګه سړی مونږه ځای کړی دی دا راته ووایه. تاسو خو په دې لاره رالی دا روډونه تاسو ولیده که چېرې هغه سړی ژوندی وی خان بابا لار به دې پیاده نه وولې زما په خیال. زما بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمنو کتونکو تاسو ګورئ همدم ټي وي. زه یم ستاسو کوربه شفیع الله. پروګرام هم نظر سره یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. دا وخت مونږه ضلع شنګله کې موجود یو او دا د اواره علاقه ده، ډېره ښایسته او ډېره ښکلې علاقه ده. بیکګراونډ کې به تاسو ته دا غرونه ښکارېږي او نننی چې کوم پروګرام ریکارډ کوو نو زما په پروګرامونو کې دا یو ډېر بهترین پروګرام دی، ځکه چې کوم شخصیت دا وخت مونږ سره میلمه دی. دا زه به ووایم چې زموږ د شنګلې دپاره دا ډېر زیات لوی غنیمت دی او د خوشحالۍ او د فخر خبره ده، ځکه دا وخت مونږ سره همایون افتاب خان د چا تعلق چې پېښور سره دی او دا وخت د بابا خیل قوم دې ته چې دی نو خان بابا ویلی کېږي. ماشاءالله ډېر لوی متحرک انسان دی، ډېر لوی د دې سیاسي بیکګراونډ دی، د غټ خاندان سره د دې تعلق دی. نو خان بابا ټولو نه مخکې خو تاسو ته په شنګلې ته په راتګ باندې هرکلی وویو، بیا تاسو موږ له ټایم راکړه، ستاسو ډېره مننه. تھینک یو. یو جهان مننه شفیع الله خان. زه پرسنلی ستا او د همدم ټي وي مشکور یم چې تاسو ته پته ولګېده چې نن د بابا خیل قبیلې په دې غر په دې سوکه په دې کډونو کې پروګرام دی او تا د هغې الوچ د سیمې نه دلته راورسېدې، نو د ټولو نه زیاته مننه ستا. جزاک الله. دویمه خبره دا ده چې زه په هغه وخت کې راغلی وم دې الوچ ته په کوم وخت کې چې زمونږ پیر محمد خان صاحب حیات و او په ما باندې حقیقت خبره ده چې دا خاوره دا سیمه د هغه په وجه ډېره خوږه لګي، خو کله نه چې مونږ ته د دې خبره علم وشو د دې فیسبوک په پیج باندې د دې میډیا په پاڼې باندې چې زمونږ زیات بابا خیل دا په شانګله، الپوره، چکیسر او پورن کې دي، نو زه نورم زیات خوشحال شوم. پیر محمد خان صاحب یو داسې انسان و چې کله د نن نه ډېره موده وړاندې هغه وخت و چې ټي وي هم نه وه بلکل بیا او هغه سره یو د سیلونو ریډیو ما ته ډېر ښه یاد شي. ښه جي. نو مونږ روټۍ وخوړله او ما او دی په یو تالي کېناستو په خپله حجره کې لاندې او ما ته یې وی چې هغه وخت کې مونږ هم ځوانان وو، دا اوس باباګان شو. نو ما ته چې همایون خانه زه دا خبرونه اورم نو بیا ما ورته ګپ ویل، نو زما د په رب قسمي چې هغه منظر زما اوس هم سترګو ته وړاندې کېږي چې دغه ریډیو داسې ونیو او د دې هغه د هوا د چپو به هغه سټیشن اوړو راوړو بلکل بلکل کلیر بم نه غږېدو، خو دغه خبرونه اورېدل بیا راغو کېناستو. نو ما شفیع الله خان سره هغه خبرې په دې لاره مونږ پیدل راتلو، ځکه چې بس ګاډو هلته نور وویل چې مونږ تاسو نه شو وړی، هغوی مونږ ته د تګ نه انکار وکړو. نو چې مو دی پیدل را روان نو دته هغه خبرې ټولې ما وکړې، چې مې وکړې نو د ده بیا په دغې وجې سره زما سره انټرسټ پیدا شو چې یاره ته خو زمونږ دپاره نایاب په دی چې زمونږ د پیر محمد خان صاحب یادونه تا سره دي. بلکل بلکل. نو د هغه د خولې خبره په دغې شپې خبره او د هغې نه پس ما پسې بیا پېښور ته راغلی په دغه شپه ما ته وایي چې یو خو زه چې دی که نه کله د الیکشن دور نو زه به تلم او اکثر پېښور ته، نو زمونږ د ماشومان په اعتبار کې سبق وي، خو هغوی به چې ما به له ټیوشن هم ونیو نو بانې به یې لټولې او په دې لاره زه تېرېدم نو یو هلک به خپل څاروي هم څرول او کتاب به یې هم کتو، نو ماله به په هغه باندې ډېر فخر راتلو. نو ما دې دغه ته ووي د خپل سیکټري ته سیکټري به یې ژوندي
او دغه هلک هم چې انشاءالله دا بیان اوري نو هغه ته به هم دا رایاد شي ځکه چې هغه هم ژوندي نو ما ته به ته یادې نو انشاءالله دې هلک ته به زه قدرت ته ګوره وي چې زه د اکسایز منسټر شم او دې هلک په دغه ټایم کې لسم کړی نو ما سیکرټري ته وي چې هغه هلک راوله او ما په اکسایز کې جونیر کلرک ورته کو په هغه وخت کې اوس خو جونیر کلرک په اکسایز کې تاڼهدار وي اوس خو یونیفارم چې اوس به هغه هلک سلوي افسر وي ځکه چې یا به ریټایر شوي او هغه چې زما د اواز اوري دا خبره به هغه ته یادې شي دویمه خبره چې ما پسې راغو ما ته ویره زه پېښور کې د متنو سره تعلق لرم او په متنو کې به یو 80 د خښتو بټۍ نو هغه ما ته وی چې په حکومت کې دومره پوسټونه شته نه او زما په علاقې کې داسې څه کارخانه یا نظام نه چلیږي ځکه چې هلته د بجلۍ مسایلې دي نو زه غواړم چې زه پکې یو د خښتو بټۍ جوړه کړم او ما د دې خښتو بټو د کوم چې دا مالکان دي دوی سره یو ملاقات وکړه ځکه چې زما د علاقې نه بېروزګاري ختمه شي بېروزګاري ختمه شي دا یې راته په پېښور کې ویلي وو چې کله دی بیا دوباره ایم پی ای شو بیا ایم پی ای هغه حسب اختلاف کې و که نه او دغه دور کې چې زه راغلی وم نو هغه وخت کې د منسټر هم نو ایم پی ام نو هسې ستاسو تعلق مطلب نو بله یې راته یو خبره وکړه چې دلته کې زه کله منسټر وم نو ما په دې غر کې اوس هغه لیمټ ما نه هیر دی خو په سوونو کې اوس چې 300 یا 3000 ما یو کور ته د اوبو دپاره پایپ ورکړی چې په هغې کې ګورمنټ په ما باندې کیس جوړ کړو چې آیا په دې سیس کې ستا څه مقصد و چې د یو کور ته تا دومره لوی پایپ لکه ورکړی دی د دې ګورمنټ څنګه چې دا تاسو د ستنې یا د ګیس خپل لیمټ یې که نه 10 ګزه تار باقي 200 ګزه تار به ته د جیب بالې خو هغه د حکومت د خزانې نه اخیستی هغه کسله نو واقع ده چې یار د پورن خلک او د شانګلې خلک شفیع الله خان ډېر مینهناک او ډېر همدرد دي خو زه به دا ووایم چې ستاسو خو د کام مشر و زما دوست و خو زه اوس هم چې راتېرېدمه نو ما هغه چې کیټګري ډي هسپتال پیر محمد خان ولیدل که نه نو ما ورته سلوټ وکړو او دعا مې وکړه چې الله ته یې جنتونه نصیب امین اسې خان بابا جناب څنګه سړی مونږه ضایع کړی دی دا راته ووایه یاره زه به درته دا ووایم که نه چې د هغه کمې نه پوره کېږي نه پوره کېږي تاسو خو په دې لاره رالی دا روډونه تاسو ولیده که چېرې هغه سړی ژوندی وی خان بابا لار به دې پیاده نه وولې زما په خیال زما دې په خدای قسم وي چې هغه یو کور ته 3000 فوټه یو د اوبو لین ورکولی شي نو هغه به یو دومره غټ کام ته یو روډ نشي پخولی دا خو ناممکنه خبره ده د یو قوم دپاره د ګورمنټ د عهدې نه علاوه ذاتي د خښتو بټۍ جوړول غواړي چې دا قوم مې په روزګار شي هغه د دومره پازیټیو سوچ خاوند و الان کې زه د هغه وټر نوم چې هغه ما سره دا خبرې کولې خو د هغه دې قوم سره مینه وه اوس راته ویږو ستاسو په د ذاتي ژوند باندې یو 2-3 خبرې کوم غواړم که ستاسو اجازت وي بلکل تاسو ته مې وکتل په دې غرونو کې ماشاءالله ډېر داسې چست و چابند او بلکل لکه ګیره ستاسو سپینه ده خو ښکارېږي ډېر داسې حشاش بشاش بله خبره به وکړم ستاسو بلکل لکه غټه خبره دا ده زه به درته دا ډنګوری ما نه اکثر خلک تپوس کوي دې له راتلمه دې له راځم دې د تا نه مخکې راغلم زه ورته دا یو ټکي وکړم په دې د الله معنی نیسي زمونږ د مینې الفاظ بیل دي زه ورته یم دا د رامیتوب نه ګرځم زه مجبور نه یم او ما دې دا بعضې نیم ټایم کې داسې څوک هلک ملک داسې څه کار مار وکړي نه وایي چې بابا دې ما بابا په دې ګوره په دې ډنګوری توت ته وخېږي دې کې بله لوبه هم شته پوهېږي ما درته وښوله خو دوباره خلکو ته نه کوي لوی غول به ترې جوړ شي دا ولې دا صرف لخته نه ده ډنګوری دې کې نورې ډېرې لوبې دي قیزې دي او دا مارخور چې دی نو دا خو هم تبی ده دې نه خو خبر یې که نه دا خو دنیا یې په ګوته اړوي نو دا خو مطلب دا دی چې دا خو یا کډونو پورون دی شفیع الله خان ما په دې خپل ژوند کې د پارلیمنټ نه واله د کلي تر لوکل حجرې پورې او د اسلام آباد کلبونو د پاکستان د های لیول سوسایټیانې دا ټول خوندونه دا ټول رنګونه ما ټول الحمدلله دا په ما باندې تیر شوي دي او خدای پاک زه ډېر مشکور یم زما یو دوست ما ته وی
چې الله پاک د ځان صفت نه کوم ګوشتو به نه جوړېږم غني خان وایي هغه بالکل جی او خو لکه زه خپل ځاني داسې کښېنم یم چې یا الله زه خو ستا یو ډېر کمزوری ګناهګار بنده یم ټیک نو وایي چې الله تعالی تا ته یو ځل او یا زره ځل د رحمت په نظر وګورو نو تا خپل کور ته راوبلي بالکل نو زه یې اووه ځل سره د خپلې ښځې بچو انډ غوښتې یم نو 100 په 70 کې ضرب ورکه ماشاءالله دومره ځلې ما ته د رحمت په نظر کتلي دي ټیک خو ما کې به دا یو غم دی دا زه نن دلته راغلی یم د 25 روپو تیل هم سوځوم ورارونه هم ځان سره راوله د خپلو 20 کارونه هم اوتې څه د کام یووالي دپاره د دې کام د مینې د خلکو چې ما له کومه مینه راکړه د ما د په رب قسمي زه تا ته نشم ویلی چې زما دا جذبه نور هم ځوانه شوه خان بابا دا راته ووایه چې ما اوس واورېدل د ملګرو نه ستاسو یو سیاسي خاندان سره تعلق دی جناب او زموږ د کې پي کې چې کوم وزیر اعلی تېر شوی دی معظم خان صاحب جی 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 دا ستاسو ترکې ده یا ستاسو دا زما په رشتې کې راځي ښه او جي مونږ یو کټر نېشنلیان پیدایشي باچاخاني ده ښه جي او دا به وي او دا ده او دا به وي ټیک وی بابا چې نه دې مني بابا نو نه نه یې منم نه یې منم دا راته په سیاست باندې کافي ژور نظر لګی پروګرام را لنډو ځکه چې او هلته زموږ د خپل تاسو پروګرام جاري دی او دا قسم دې موجوده په چې خدای کوم پروګرام څه کې خولي مونږ نه روانې شو نو موس ستاسو په خبرې کې بیا زه راتانګم ماله نه دي په کار ځکه بیا ستاسو دا کټینګ مټینګ به تاسو تکلیف وي خو زما زړه دا غټ دغه دی چې ما دی ته ووي چې په دنیا خان هغه دی ولاړ دی ګوري دا موږ د دنیا خان راکړولي یو خو دا ښه ده چې نامه یې دنیا خان ده ځکه چې دا بله دنیا ده دا بله دنیا ده نو ما ورته که دې ځای کې یخني وی دې ځای کې څه میوه دانه وی دې ځای کې نخترې وی نو موږ وایو چې زه څه لالچ ته پراته نو ظالمانو راځئ خدای قرآن ته وګورئ به زه نور به باخیل کام ته دا سوال کوم چې چاندې راغونډې کړي دنیا خان د دې ځینې اوچت کړي اخیری تپوس جناب کوم جناب پروګرام ختمو جی 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 دا سیاست چې کوم ځای ته ورسېد دا موجوده چې کوم جی. سیاست دی په دې جی. باندې ستاسو نظر څه دی چې یاره څه کول زه به پکار دی؟ درته ده ویم که نه چې که زه اوس هغه کوم الفاظ د دې سیاست دپاره ستا په دې چینل وویم نو چې دا زه کومې جرګې له راغلی یم دې ځای ته ټیک او ما ځان سره هغه الفاظ راوړي دي ټیک نو هغه هلته هغه زما د راتلو هغه مقصد ختم شو ټیک بالکل خو لکه دې باندې خو اوس ماشومان هم پوه شو چې سیاست یوه دوکه ده او د خلکو ته نفرت دی دا یو څو چمچې دي چې د خپلو مفادو دپاره د دغې کسانو مخکې رستو کیږي او تاسو که نن سبا وګورئ ته خو میډیا والی تاسو لاړ شئ چې په یو کلي کې 15,000 ووټرز وي نو هلته 500 نه پول کېږي د خلکو جذبه نشته ټول منافقت دی ټوله دوکه ده ټول فراډ دی او بس د غلو نظام دی او د غلو په دې شعر به یې درته ختمه کړم وي زه هېڅ کسور مې نشته خپل عمل نیولی یم هېڅ کسور مې نشته خپل عمل نیولی یم زه په خپله غل یم ځکه غل نیولی یم